کرمان یو علاقه وه د هغې دې بادشاه او شجاع نوم یې و. دې د شپې به هم د خلکو چې څه مشکلات به ورته وو د هغې معلومات به ده حاصلول. د خلکو به ډېر زیات خدمت کو، ډېر زیات تقوادار بادشاه و. یو ورځ دې مسجد ته لاړه او په مسجد کې مونځ کوي. چې کله مونځ یې وکړ نو مسجد کې چې داسې وکتل نو یو طالب علم دی هغه لګیا دی او خپل مونځ کوي ښکلې په خشوع او حضور سره په بهترینه طریقه باندې لګیا دی او خپل مونځ کوي. دی کېناسته او هغه طالب علم ته ګوري هغه مونځ کوي لګیا دی ښه په بهترینه طریقه باندې هغه ښکلې رکوع وکړه، بیا یې قومه وکړه، بیا سجدې له لاړه، بیا یې جلسه وکړه، بیا په تشهد باندې کېناسته. چې کله یې مونځ ختم که نو ده چانه معلومات وکړه چې دا څوک دی دا هلک. هلته ورته ووایي چې دا خو داسې طالب علم دی د مدرسې. دی چې لاړه کور کې صلاح وکړه کور کې کور والا سره چې یاره دغه شان یو طالب علم دی او ما د هغه مونځ ولیده، د هغه مونځ دومره ښکلې بهترینه طریقه باندې و، دومره تقوا او خشوع وضو سره و چې زه ډېر زیات متاثره کړم. دا هلک ډېر زیات تقوادار دی. او که ستا خوښه یي کور والا ته وایي دا خپله لور چې کوم ده دې رشته به وله ورکړو او ته وایي ټیک ده چې تقوادار دی بلکل به یې وله ورکړو. سپایان یې ولېږل چې دا طالب علم حاضر کې. طالب علم پسې چې کله سپایان لاړه نو طالب علم داسې رپېده چې بادشاه مې ولې غواړي ویرېده. کله چې ورته مخامخ ودرېده نو ډېر زیات یارېده. بادشاه ورته وایي ته څه کې څه کار کې؟ او ورته ویله جي زه خو څه کار هم نه کوم، طالب علم یم، سبقونه وایم. هغه ورته وایي چې ښه ستا په باره کې ما یو فیصله کړې ده، که ستا خوښه یي او ته راځي په دې خبره باندې نو دا به په مخکې باندې بوځو. هغه ورته وایي چې بادشاه سلامت څه خبره ده؟ او ورته وایي چې خبره داسې ده چې زما په کور کې لور ده او د هغې رشته زه تاله در کوم او تا سره یې زه واده کوم. دی وایي چې یاره زه بادشاه سلامت زه خو غریب سړی یم او دغه ځای کې په یو جومپړی کې اوسېږم او د یو وخت روټۍ مې او د بل وخت روټۍ مې ني. زه خو ډېر زیات غریب یم نو زه به ستا لور څنګه ساتم؟ او ورته وایي چې زه تاله در کومه رشته زما د لور خپل قسمت دی مخکې چې تا سره څنګه وخت تېروي. خو تاله د دې وجه نه در کومه، ته ډېر زیات مالدار خلک زما د لور په رشتې پسې راځي خو زه یې تقوادار سړي له ورکوم او په تا کې ما ته تقوا ښکاري. اوس هغه په خپل زړه کې سوچ کوي که بادشاه ته انکار کومه نو هم سزا ده او که اقرار کومه نو بادشاه لور د دروازې به دا 50 جوړې جامې بدلوي. زه به ورله دروازې 50 جوړې جامې د چرته نه راوړم. د یو وخت په خوراک کې به دا 10 قسمه ډیشونه غواړي، هغه به ورله زه د کوم ځای نه پوره کوم. نو یو طرف ته بادشاه دی هغه بیا سزا ورکوي که انکار یې وکړو، بل طرف ته دا خرچي دي. خو به هر حال بادشاه ورته ووایي چې خیر ته غاړه کېږده الله به اسانه کي. هغه وایي چې بس ده ټیک ده. چې کله واده وشو دا جومپړی ته یې د هغه لور چې کومه ده نو د هغې ډولی یوړه او په جومپړی کې کوزه کړه. اوس چې ړومبې د روټۍ ټیم شو نو روټۍ راواغسته، دواړه لګیا دي روټۍ خوري. نو هغه روټۍ چې کومه وه هغې کې لږ غوندې سالن او روټۍ پاتې شو. نو دا طالب علم د خپلې کور والا ته وایي د بادشاه دا لور چې ده چې دا سالن کم پاتې شو دا روټۍ نو دا کېده سبا انشاءالله دا په ناشته کې وخورو. هغې خو د هغه خاوند د حکم د تعمیل مطابق هغه سالن روټۍ واغستل یا ویړل. هغې هلته کې کېښودل خو چې کېښودل راله نو په جړا شوه. چې کله په جړا شوه نو به د هلک طالب علم و دی وې په زړه کې ویارېده چې بادشاه لور ده ړومبنۍ ورځې ده او دا ولې په جړا شوه. نو هغه بادشاه هغه لور ته وایي چې ګوره ما ستا پلار ته ګورې مخکې ویلي و چې ما سره نه کور شته، نه را سره بلډینګونه شته، نه را سره بنګلې شته، د اوسېدو دپاره زما یو جومپړی ده او ما سره ګوره د دې دپاره د خوراک څه نشته، ما سره کپړې نشته. خو ستا پلار په ما باندې زور ولګو چې یاره زه به تقوادار سړي له ورکوم ځکه یې تاله در کوم. نو د دې د وجې نه ما ستا پلار ته مخکې نه معذرت کړی، دې کې زما څه ګناه نشته، دا ستا د پلار کار دی ټول. هغه ورته وایي هغه بادشاه لور هغه زه هغه نه ځان لا تقواداره وه ډېره زیاته. هغه ورته څه وایي چې زه په دې نه جاړم، زما رشته چې تا سره کله زما پلار کوله نو ما نه یم تپوس کړی
ما ته وی چې دک شان یو طالب علم دی هغه سره زه ستا رشته کوم او صرف په الله باندې توکل کوي بس یو جومپړی ده او د یو ټایم روټۍ او د بل ټایم روټۍ نی هغه سره زه ستا رشته کوم زه تعالی په توکل پسې درکړی ما چې ته ډېر زیات الله باندې توکل کوې خو چې زه رالم او دا ړومبې وخت دا روټۍ مونږ وخوړه او هغې کې پاتې شوه نو تا ووایي چې دا باقي روټۍ کې ده د سبا سهار دپاره په ناشته کې به وخورو نو دا څنګه توکل دی دا توکل چې دی نو دا خو زما خوښ نه شو دا خو د بل ټایم به الله زمونږ بندوبست کوي که نه دا خو تقوا نه شوه که نه نو دا هغه طالب علم نه د بادشاه هغه لور چې و نو هغه زیاته تقواداره وه